पेښور پولیس بغیر رجسټریشن موټرسایکل چلولو والو خلاف کریکډاون شروع کړی دی او په درځنونو خلک چې کوم دي هغه گرفتار کړي دي. د حواله سره د پیښور پولیس چې کوم سربراه دی 2 ورځې وړاندې د هغې د دفتر نه اعلامیه جاری شوې او په هغې کې ټولو ډي اس پیانو ته اس ایچ اوز ته او ابابیل او سټي پیټرول فورس والو ته ویل شوي چې یاره هغې دی په پیښور کې د هغه موټرسایکلو چلولو والو خلاف کریکډاون وکړي چې یا چا سره رجسټریشن په موقع باندې نه وي یا د چا په موټرسایکل باندې نمبر پلیټ نه وي. په هغې کې دا هم ویلي شوي چې دا اوس کوم دهشتګردۍ واقع شوی و په پیښور کې تاسو به کتلي هغې کې په موټرسایکل باندې 3 کسان راغلي وو اف سی هیډ کوارټر باندې خودکش حمله هم کړې وه. نو د دغې نه پس پولیس افسرانو ویلي دي چې یاره هغه رجسټریشن چې چا سره هغه موټرسایکل والا د فورن تاڼې کې بند شي سره د موټرسایکله کله چې هغه بیا رجسټریشن پیش کړي نو بیا د هغې نه پس هغه پرېښودی شي. خو څنګه چې تاسو کتلي دي نو اکثر د سنیچنګ په واقعات کې هم دغسې موټرسایکل استعمالیږي چې اکثر پې نمبر پلیټ ني. نو دا د پولیس یو ډېر ښه کار شروع کړی دی. دې کې پولیس سره تعاون کول پکار دي او خپل ځان د ټینشن نه بچ کولو دپاره ضروری خبره دا ده چې هر څوک دی څوک چې موټرسایکل چلوي نو ځان سره د رجسټریشن هم په جیب کې ساتي او په موټرسایکل د نمبر پلیټ هم لګوي. نو هغې به دا وي چې نه به پولیس ته ټینشن جوړېږي نه به خلکو ته ټینشن